عزتمن د خبره د چا په باره کې کم اکه د مو د خپل ملک یو مسلمان وي په تکلیف یې باید زه د ده پوره وشوړم د مو په ملک کې یو مسلمان دی په ای باندې یو چا ظلم شروع کړی دی ظلم برابر دی که د رعایت طرف نه وي که د وخت د حاکم طرف نه وي چې ظلم مې باید مسلمان په دې باندې ودرېږي دا نن د ده نمبر دی او که زه د دې باندې فکر نه کړم سبوته د مو نمبر ده داسې نو که نه دو دا حالت مو ولدل که نه پرید د هغې نمبر بیا چې کله د هغې درد د مو سره نه وي سبوته په بل روشي که نه شي بیا د هغې درد نه وي بیا په بل روشي چې کله په خپل په چارو شي نه بعد بیا مو تو جوړو که نه جوړو نو د خپل ملک نه ونسه تر د هغه فلسطین مظلوم مسلمان رسې نن افسوس خبره دارو پرین یوی چې علما د فلسطین د غزه مسلمان د هغې د دفاع دپاره علما کرام ویلې نوستې چې د جهاد فتوا نه ورکوي ویې که نه یې وې دا خو هر چاته پته وه چې د فلسطینیونې د دفاع کړلې دپاره د اسرائیل سره جهاد فرض عین ده دا وه که نه وه هر چاته علم و نره څه پوتې نه ول کرینه بمبار بچیون شهیدون کونډې ښځې کونډې ادې هر څه ختم هغه کرینه اوار وی که نه وي چې جهاد فتوا نه ورکوي لیکن پرینه راسې چې کله مفتی اعظم خان مفتی تقي صاحب او همدارنګې د تمام علماو قاید و امام هغې چې کله فتوا ورکړه د مو جوان لوندې خندو ورلیکي که نه یې ورلیکل دلې مو دو که نه نو ته چې په د جهاد پورې خوندې یا د ایمان نه خلاصېږې که چېرته په دې پورې دې خندلې وي چې ته چې د فلسطین په باره کې د جهاد فتوا ورکوې بیا دلته ولې نه ورکوې عزتمنې د فلسطین په جهاد باندې د تمام امت مسلمه علماو اتفاق دی د تمام د مشرق نه د مغرب راسې د تمام مسلمانون علماو هر یو مسلمان اتفاق دی چې د دوی سره جهاد فرض عین دی یو عالم دې ته ووایي چې جهاد فرض دی هر یو کس باندې غږ وکړو ته لوندې خندو ورلیکې تو د خندو په چا پورې وکړه یا د په عالم پورې وکړه ا د تو خپله چاره لیکن په دې ټیم کې دا خبرې چې عالمه چې فتوا دې ورکړه اوس جهاد ته خپل ورسه اورېدلې مو دې پرې نه رسې که نه د ځوانون چې د سپینجي نه ورسي بېادبي د معافي د للو پنجو ځوانون دا لوندې لیکي چې مولا فتوا خو دې ورکړه بیا ور هم خپل شه هغه د موسی علیه السلام او د فرعون خبره ده چې الله ورته ووایي موسی ته چې موسی د فرعون سره جهاد وکړه قوم یې ورته ووایي فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ای موسی ته او د تو رب د ورسي فرعونیون سره د جنګېږي موږ به دلته څه کړو خپل به نوستو جوانه چې کله د جهاد حکم نه و ویر یې کړو په دې ټیم کې د وي چې ولې نه ورکوي مو د هغې جوان د هغې منافقینې مثال دی لکه په مکه معظمه کې رسول الله مبارک د نبوت دعوه وکړه کافر ظلم شروع کړو رسول الله مبارک ته یې صلی الله علیه وسلم وی چې محمده که ته په رښتیا پیغمبر وې نرې پیغمبرونه خو د جهاد اعلان کړی و د ته چې د جهاد اعلان نه کړې العیاذ بالله ته څه یې په حقه نه یې بیا چې کله د جهاد اعلان وکړو بیا ټول وی نه په سټ شول که نه شول په سټ جواب وکړه صحابه نه یې دوام هغه کافر هغه مشرکین هغه منافقین چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته یې وی چې د کافر سره جهاد وکړه که چېرته په حقه وې ته او بیا موږ سره د جهاد اعلان ویلې نه کې نرې پیغمبرونه موسی علیه السلام خو کړی و عیسی علیه السلام خو کړی و فرونکي خو سلیمان علیه السلام خو کړی و او چې کله رسول الله مبارک باندې حکم ورکړو د جهاد بیا رسول الله مبارک ته څه صلی الله علیه وسلم بیا رسول الله مبارک ته وی چې بس وس بیا نه مانم جوانه په دې مه خفه کېږه چې د تو کې مې خبرې نن شروع کړي دي موږ هېڅ پروا نه کړو دې خبرې خو صرف په جوان و زړه بدېږي چې دماغ در خلوص کو چې دا کیسې مه که چې عالمه ته لوړ شه او موږ د خپل دغسې څه کو خپل افضلیات ته کو خپلې ګاډې واډې چارې ته کو او خپل د په بزورۍ کې ګرځو او نن بیا عالم ته چې ته په پراډو کې ګرځې جهاد اعلان دې وکړو اوس ورڅه جهاد خپله کا او پرین دې وي چې ولې نه ورکوي او بیا یې چې په خپل ملک کې ولې اعلان نه کړي دا دې اورېدلي که نه دې اورېدلي پرین دې وي چې د افغانستان د کفر په خلاف د جهاد اعلان ولې نه کړي بیا چې کله اعلان وکړو
به دغه عوامې او دغه سیکولاریونه دغه رسیلونه څه وته وي چې عیني اځه کې ټول خلک په تبا کړل وی کنه وی ځکه باندې د دې ځین سزا خبره کوم لکه سخت دي خو دې ځکه د عقاید مسله دو د عقاید مسله همیشه سخت وي به چې کله اعلان وکړو به دغه عوام وی کنه چې د دهشتګردي کې وی کنه وی جواب ورکړي دهشتګرد لفظ استعمالولو کنه نو بیا اګه جهاد ته دهشتګردي وي وس چې د فلسطین خبره راغله وس چې توت برسا یونیم کول نه ویل نه کړو او بیا یې چې دلته په خپل ملک ویل نه کې په خدای قسم په خپل ملک ډېر علما وکړه اګه ته دهشتګرد یې او کچرته یې وکړو د علما بیا به دغه سیکولر خلک بیا ورته یې چې نه نه دا دهشتګرد مولا دی بیا به یې کنه به یې ای عوام مکه د الله نه وړل شي مکه د الله نه وړل شي دا د حقیقت غب خبره نه دی دا د کفر او د اسلام خبره ده دا د اسرائیل هغه کافر خبره ده چې د مو په پاسپورت باندې د ټول دنیا ته تک آزاد دی کنه د آزاد جواب ورکړي آزاد دی کنه لیکن په پاسپورت د لیکل چې اسرائیل ته تک د باندې دی هغه کافر په مسلمانانو ظلم لګیا کړی دی او مسلمان چې کله علما ولګي د جهاد فتوا ورکړي بیا مسلمان وته چې مولا تخپل ورسا موږ نه خو 3000 کیلومتره لري د اغازي سرنګ ورشما کم از کم په د حکم پورې خو خاندای مکه د صحابه کرام د مدینه منوره نه مصر شام ته رسیدلی ول کنه ول رسیدلی دې په خبر ته صحابه وروغلي دي کنه دي وروغلي اوس په خبر کې د صحابه قبرینه جوړ شوی دي کنه دي جوړ شوی هغه صحابه چې دې زیره سره تلای شو الحمدلله د دې ملک خلک رسیدلی دي په فلسطین او په هغه غزه ته رسیدلی ول دې افغانستان مجاهدین هم په اوله کې رسیدلی دي دې باندې خپل ایمان متبه کوه چې یو عالم د اسرائیل په باره کې وایي چې په ټول امت مسلمه په افواج په مسلمانونو په ښځې او په نر باندې جهاد فرض دی ځکه چې د مو نسل کشي وکړه د مو غزه یې اواره کړه د مو فلسطین یې ټول خوره کړو او د مو جوان بیا ایمان تبه کوي په دې ټیم کې هم د ظالم انسان د سیکولر انسان د قرآن دشمن د احادیثو دشمن په دې ټیم کې چې د مولا چې اعلان وکړو د کې سیاسي ګټه وه چې څه ګټه وه خپله چاره وه چې څه مطلب خپله چاره آیا په دې حکم برې خندای کفر دی کنه دی جواب ورکړي د کدا ټکی وکړو چې څه دپاره یې کړی وي د خپل مقصد یا یې د ووټ دپاره یا یې د سیاست دپاره یا د خپل نوم جوړولو دپاره لیکن یو سړی تو ته روشي تو سې نه تپوس کوي یو لیونی روشي او وایي چې مسبخین المینځ په مو ته ټولې باندې فرض دی نو مو ته به پورې خوندو که مو ته به یې تایید کو جواب ورکړي تایید به یې کو ځکه چې د مسبخین المینځ فرض ده یقیني دی کې شک نشته نو زه د خندو د کوم ځای نه مور جوړه کړه او دا کیسه مې کوم ځای نه جوړه کړه چې ته خپل وس راګرځوه مولا ته څه و زمن دې د هم سي په خدای مې د قسم وي د پرې نه رسې چې مفتي اعظم پاکستان د الفاظ ادا کړي دی لوند په کمنټې کې اجهل الجهلا او ته لیکي چې ملایونه بیا وایي تاسو زمان خپل سوي په کېره کې نو سپي عوامو بیا په شهیدون کوي دا کوم طرف ته زه روان یمه دغه علما به د هر عالم دوه درې زمان د نټو په مقابله کې شهیدون شوي دي تاسو دې نه خبر یې کنه یې لس لکه علما شهیدون شوي دي په دې کې داسې علما ډېر کم دي چې زمان یې شهیدون شوي نه دي په خپله لګېدلی نه ده یا د چا عالم سترګه نشته یا یې لوس نشته یا یې پښه نشته دا خبرې د تو دي چې ته یې چې علما د خپل ورسي زه د نوستم بس ته د خالي مړۍ خورې نو د الله دپاره دا خبرې مې وکړې سختې دي خو د پرې نه رسې مې د زړه ته درد روبلی او د موږ د مشرونو طرف نه یو پیغام دی چې هر جامع مسجد کې عوامې ته د ذهن ورکولاو کا چې مه کوئ د الله دپاره دې خبرې نه ودرېږئ هر یو شی خو د دې دپاره نه وي چې زه ټوکې مسخرې ونه جوړې کړم چې زه د فلسطین په باره کې د جهاد आवाज اوچت کم ته مو ته یې چې تو خپل مقصد دی او ته مو ته یې چې ته ویلې نسې ته مو ته یې چې ته څه شی کې اسرائیل خو هغه کافر دی چې د ټولې نړۍ مسلمانانو لپاره سختترین دشمن اسرائیل دی نو چې ته د دې جهاد او د اسرائیل د جهاد فرق نشې کړی د سړی به جاهل وي که نه وي به جاهل لږ جواب ورکړی
ته د یوه ظالم او د یوه بدترین کافر په منځ کې فرق نه شي کړی بیا په جهالت کې چا فرق وروبلو او یوه کس سره ظلم کېږي یوه کس مکمل نسل کشي کې هر څه یې ختم کړي په دې او په جهاد کې فرق شته که نشته جواب ورکوئ دا د موږ د مشرونو طرف نه د خپل اکابر طرف نه د فرید رسل ټولې خطباوې ته امر شوی دی چې فلسطین په موضوع باندې ضرور وغږېږئ او عوام پوه کوي متفرین یوه کس ټلیفون وکړو خفه کېږئ امام خپل ورڼه غوندې دا خبرې درته کوم وایي چې مولوي صاحب چې د جهاد اعلان مو وکړو مو یې پوسټ کړی و وایي جهاد ته اول ترته مخته شه زه درپسې ورسته شم مو چې مو خو دغه ډېرې خلکې ته نکاح هم تړلی ده خبره به لږ بېادبه وي خو کم یې مو چې مو خو ډېرې خلکې ته نکاح هم تړلی دی د نکاح نه مخکې به د بیا مو ته ویله چې اول ترته مخته شه بیا به زه درپسې شم مو د دې نه انکار نشته خو کم از کم د الفاظ خبره کم از کم په دې کې خو لږ احتیاط پکار دی چې یوه سړي ووایي چې دا جهاد فرض دی دا لمین فرض دی دا رژه فرض دو ته ویلې چې ته مخته شه زه درپسې یم نو موږ خو مخته یو موږ کله انکار کړی دی موږ خو د حکومت نه اپیل کړی چې الله دوپاره لیارې کولاو کا د الله دوپاره د خپل افواج د استعمال کا د الله دوپاره خپل مسلمانونو ځوانونو ته لیارې کولاو کا داسې مه که چې نه موږ ته لیار روکوې او نه په خپله باندې څه کې چې د هغې فلسطین د هغې مظلوم اولس تپوس وکړې نو عزتمنې د دې مخالفت به نه کړو انشاءالله په هېڅ ځان به نه کړو او علماوې ته دا خبرې مه که علماتو وکتل چې د افغانستان په سرزمین باندې 10 لکه علما شهیدان شوي دي دا صرف د دې نه دي چې دی تو ته وایي او دی زون نه قربانوي تا خو د الله طرف نه ده چې یو سړي سر نه دی روټی حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه تمام زندگی په جهاد کې تېره کړې فاتح الروم و فاتح الشام و عزتمنې په آخر وخت کې په بستره شهید شوی که نه دی شهید وفات شوی که نه دی په آخر ټیم ژوړي غټې غټې څیرې وایي په آخر ټیم په دې حالت کې دی صحابه وې ترسي ویلې جوړې وی چې دې ته ژوړم چې په وجود کې مې یوزي بغیر د زخم نه نه دی پوتې لیکن چې نن وفات کېږم په خپله بستره وفات کېږم دې دپوره دا د پوسه نه خبره ده چې عالم ویلی نه دی شهید یا زمان ویلی نه دی شهیدون یا نه دی شوي یا دا نه دی شوي دا به موتو لکه څرنګه امام مهدي چې روون دی امام مهدي برسي د موتو عقیداتو د اهل سنت والجماعت عقیداتو چې امام مهدي برسي یو ټیم ظهور به کېږي عزتمنې په هغه ټیم کې به هم ډېر مسلمانون د امام مهدي د لښکر نه ووځي چې کیم مسلمانون ووتل دا ناکام شول دا عزتمنې د کفر سخته ویرګاټ شول ځنه به د عیسی علیه السلام په هغې لښکر کې ګډېږي خو هغه خلک به ګډېږي چې نن په دې جهاد پورې خون دي نه که نن ته د غزه مسلمان د هغې مظلومیت نه وینې چې وړه وړه بچیون یې پوتې دي د دوې کولې یو د 2 کولې بل د 3 کولې او نه یې ادې شته نه یې ورنه شته نه یې کیر شته سپیرو شي د غزه مسلمان په مرۍ کې وندې سپی یې وخوري څیږ د خلوصولې هم نشته د پټۍ د کړلې هم څیږ نشته د وجود نه یې وینه روونه شي اخر کې شهید شي ای باوجود که زه یم چې دا جهاد سیاسي دی بیا د متو په اسلام کې دا متو زه متو مسلمان یو بیا جواب ورکوي بیا مسلمان کېدای شي یو سړی چې په دې ټیم کې هم یو سړی جهاد ته د شک په نظیر کسي بیا به زه د امام مهدي لښکر ته کله ورشم امام مهدي لښکر به مضبوط لښکر وي خو رسول الله مبارک فرمایي په هغې ټیم کې به هم مسلمان په 3 ډلې تقسیمیږي ځنه به د امام مهدي سره په څنګ کې ویلوړ وي ځنه به منډه وینه شروع کړي او ځنه به څه وي هغه به اول له وینه پوتې شي 3 قسمه د امام مهدي لښکر به استعمالیږي یو به د اول ورځې نه وستره ودرېږي د اخر ورځې راسي او ځنه به په منځ کې منډه کړي ځنه به اول نه احتمال نه کړي خفه کېږو به نه د موتو چې کوم جوان نسل دی دا هغه نسل دی چې اول نه به وینه پوتې و چې دا موږ نه کړو دا جهاد ځکه چې ورته مړۍ به نه وي ورته به ورشې نه وي ورته به یې سګون نه وي ورته به د پسته بسترې نه وي ورته به د پلنګینه نه وي د اول نه دماغ خلوص کوي هر بچي ته دماغ ور خلوص کوي چې په مسلمان د حالات روون دي او مسلمان مقتصی وي چې علما وي ټول عمر مو د جنګ په خبره تېر کړو یایي که نه یایي د کافر خلیج جنگ خبره نه کی کافر تباه کړو تو کنه یې کړو تباه کافر د متو پسې دا 16,000 کیلومتره روغلل
او 16,000 کیلومتر بسې خپل ښځې هم وروړي وې په موږ هغه ښځې یې د مو سره جنګ کړو که نه یې کړو په دې افغانستان کې کړو یې که نه او د مور صرف د خولې خبره نه ماني هغې بچیون هم وروړي ول ښځې یې هم وروړي وې ټکنالوژۍ هم یې وروړي وې خپل وطن یې ختم کړی و د موتو د مسلمان د بېخکنۍ دپاره د مسلمان د نسل کشۍ دپاره د مسلمان د ختمېدلې دپاره هر څه قربان کړل مسلمان صرف دا نشي برداشت کوی چې ورته وایې چې امام مهدي روون دی هغې ته د خپل بچیون پوی کا مسلمانه که نن دې نه پوی کول د خپل زمان دې نه پوی کول په خدای قسم بله ورځ د زمان د کفر په صف کې ویلوړ یو ته به په دې دنیا کې نه وې یا به ته وې خدای به امام مهدي جنګ ته د شک په نظر کسي دای به یې جهاد ته د شک په نظر کسي دای به یې علماوې ته بد راځي لکه نن چې ورته یې چې ته ورڅه زمان دې بیایا او په موږ څه کې ته به خالي ماړی ورته خورې ته به خالي هغه فحاشۍ کې ته به خالي متعریانۍ کې ته به صرف ورته نوست وې او ځکه چې خالي اسلام دعوه خو علماوې کړې نو که عوام هم ځون ته مسلمان یې جواب ورکړئ عوام ځون ته مسلمان یې که نه بیا په هر ځای کې چې تبلیغ خبره مې ته وکړې چې مولوي صاحب ته لوړ شه زه نه یم لایا داسې نو که نه چې جهاد خبره وکړې مولوي صاحب تو سې ورڅی زه نه یم لایا چې کله د تصوف خبره وکړې مولوي صاحب تو سې ورڅی زه نه یم لایا کم از کم خالي چې دا ورته وایي چې د اسرائیل پروډکټ مه استعمالوه د اسرائیلي مصنوعات مه استعمالوه تا د اختر ورځې نه څومره په دې خمیدونې چاوکېډي خرڅې شوې خرڅې شوې که نه د پیپسي خرڅې شوې که نه په هر دسترخوان چې زه چېرې ورځم مړۍ چا کړې وي په دسترخوان باندې پیپسي ورته ایښې وي په دسترخوان باندې ډي ورته ایښې وي په دسترخوان باندې هغه د اسرائیل شربتینه نو ته به بل څه تیره وکړې چې صرف د اسرائیل مصنوعات نه نشي کټ کېدی او عالم ته یې چې عالمه ته ورڅه عالمه زمن دې بیا یا زه یې نشم کړی نو بیا زه زون ته ولې زون ته د اسلام نسبت کړم چې زه مسلمان یم چې موږ د اسرائیل صوبین نه پرېښو چې موږ درته یو چې دا د اسرائیل صوبین دی مه که د الله دپاره دا ګټه یې دته سیدای په مو استعمالوي دا پیپسي مه وخوله ګټه یې دته سیدای په مو استعمالوي د پرین مې چاته وویل چې د اسرائیلي مصنوعات مې چې مولوي صاحب ایدې مې پیسې پاکستان ورکړي دي اول ورکې نو عزتمن یې دوسې نه تپوس کا که ته په خپل کلي کې ولګېږې ډیو د خپل د ګونه نه نه روخلې دا د کندور به ډیو روري بله ورځ جواب ورکړه روبېري نه یې وري که چېرته ته دې ته وایې چې اسرائیل صوبین زه نه دې نه وخوله روبېري دی ده دا شیمپو نه وخولې د سره د ټول کول تېر کړي دا به بله ورځ دا چال وکړي نه یې کړي نو چې دا یې د کړېدنه عوام نه وري او دا یې د غټ لیډر دغه چې کوم د دې ډیلر وي هغې نه یې نه وري هغه ډیلر یې د ملکي سطح باندې نه وخولي و هغه یې د اسرائیل نه نه وخولي اسرائیل نقصان کې شول که نه شول که نقصان کې نه شول هم کم از کم د مسلمان د وینې دپاره خو د مسلمان پیسه خو نه به لګېده عزتمانې نو دا وعده په دې جومات کې سره وکړئ سختې خبرې مې وکړې سخت الفاظ مې استعمال کړل خو د الله لپاره مې استعمال کړي دي د زړه د درده مې استعمال کړي دي چې مسلمان ولې نه پوهېږي مسلمان په کوم طرف روان دی مسلمان ته چې وایي چې مکه د الله لپاره د اسرائیل سره امداد دی مسلمان د یوې بوتلې نه ځون نشي منې کولی دی به د اسرائیل سره جهاد څه وکړي دی بیا علماوې ته څه کوي دلایل پیش کوي او د موږ ځنه علما هم داسې شته بدبختي علما دا ټکی نه کم خو ځنه داسې دي چې ورته په چاره دی چې هغه لیکي ورته چې بیا پرین ویلې نه وي چې نن یې وي چې پرین یلې ول تو په هغه ټیم کې مخالفت کړی دی دا نن چې ته یې چې د خپل ملک په باره کې ویلې نه کړي دې په باره کې چې چا یلې دي تو یې مخالفت کړی دی نو دا خبرې مه که د الله دپاره که ته عالم یې که ته تبلیغي یې که ته امي یې که ته اجي یې خو چې مسلمان یې ټول یو ملت یو یو وجود یو چې هر چېرته کافر د مسلمان په مقابله کې استعمالیږي موږ به یې مقابله کړو که نه به یې کړو وایي خولې مقابله نه کم از کم که نه د وس نه رسېږي 10,000 کیلومتر مزل نشي کړی په خپل کیر ته د بوتلې خمار وکړه د خپل کیر کې د میاشت کې 2-3 زره روپۍ چې هر یو کیر په میاشت کې کم از کم د ډېرې ناکامې د اسرائیل مصنوعات د 3 زره نه ډېر استعمالوي نو که هر یو کیر فیصله وکړي په دې کلي کې څومره کیرونه دي د هر کیر وایي چې بس د اسرائیل مصنوعات به زه نه رورم
دا نقصان ورغلو اسرائیل ته کنه ورغلو جواب ورکړي نو دا وعده ټول سره وکړي عزت منه یو خدا چې څنګه نه خفا نشي په دې سخت خبره دا به هغه خلک ته خبره کړي چې چا ته غرنګ عقیده وي چې چا دا عقیده نه وي ته نه دي کړي روسیه نه چک چې ان شاء الله العزیز اسرائیلی مصنوعات به نه استعمالو کپه یو دسترخوان نوستو چا اسرائیلی مصنوعات وروړل هغه دسترخوان نه بایکاټ کو کنه به کو عزت منه الله پاک دا هغه خلک ته که دکاندار دی که غیر دکاندار دی چې د اسرائیل مصنوعات نزون نشي کټ کوای الله دا سزو ورکی الله دا سخترینه سزو ورکی چې ته په دې حالات کې هم نه شرمېږي او باوجود دې صرف دا نشي کټ کوای